جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدائی اور صاحب د ہدائی متعلق مختصر شان خبر کو مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ لکھی دی چې د صاحب د ہدائی نوم علی و او کنیت ابو الحسن و کنیت خطا صفی جنے کنا اب بنت ابن وغیرہ ته چې منصوب شي ایته کنیت ویلې کیږي او لقب برهان الدین لقب هم پیژنې چا کې یو خو صفت موجود وي هغه د وجه نه هغه ته څه نوم ورکړل شي نو بیا ورته څه وایي لقب. او د والد محترم نومي ابو بکر نو پورا سلسله نسب پیدا سی شیخ الاسلام الامام برهان الدین ابو الحسن علی ابن ابی بکر ابن عبد الجلیل دینی کنو الفرغانی المرغینانی دا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا اولاد کیو یو علاقہ دا فرغانن می دے بیغی کی یو خار دے یو غٹ کلے دے دا غی مرغینان نم دے نو فرغانه ته منصوب شي نو فرغانی ورته وي او کا خاص کلی خاص خار ته منصوب شي نو ته مرغینانی وي او که دواړو ته منصوب شي نو بس فرغانی المرغینانی دواړو ورته وي. ولادت پھر بورز باندې د مازیګر منفس په اتم رجب 511 هجری کې دا پیدا شوه دی. پھر بورز باندې بعد العصر اتم رجب 511 ہجری. بے وفات د منگل بشپا باندی 14 ذی الحجہ او 593 ہجری کی شوه ہو 93 نه چې 11 لري کې څو پاتې کیږي 81 کنا 82 تقریباً 82 سال عمر یو سمرقند کې دفن شوی دی. صاحب د هدائی چې کوم شیوخ اساتذه کرام دي نو هم مختصر واوري. مفتی الثقلین نجم الدین ابو حفص عمر النصفی دا یو استادو عقاید نصفیه کتابی لیکلی تاسو به پیژنئ. همدغشن صدر الشهید حسام الدین عمر ابن عبد العزیز امام ضیاء الدین محمد ابن الحسین د صاحب د هدائی چې کوم معاصر علماء داغه د زمانی صاحب هدائی متعلق داغو کم الفاظ دی خلق ورته امام ویلو شیخ الاسلام به ورته ویلو. مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ داغی متعلق لکھی دی صاحب دی ہدایہ متعلق کان اماما فقیحا حافظا محدثا مفسرا جامعا للعلوم ضابطا للفنون متقنا محققا مانا خوبی گئی کنا نظارا مدققا زاہدا ورعا دوڑیو مانا دا پریزگارا بارعا ہم دغا مانا دا فاضلا ماہرا اصولیا ادیبا شاعرا لم تر العیون مثله فی العلم والادب. سترگو علم و ادب کی دغا مثل سکنے دے لی دلے. وله اليد الباسطة في الخلاف والباع الممتد في المذهب. عبدالحی لکھنوی رحم اللہ دہلی عالم تیر شوی دیکھا صاحب د ہدائی مبارک دا شان الفاظ ذکر کړی دي. شیخ الاسلام فرمائی دا تقلید دا اجتہاد که څوک دعوه کوي او کول پکارو نو عبدالحی لکھنوی رحمه الله علیه پکارو. او زه ډیر خفه کړی دی خبرې وم چې کله خبر شوم دا حالات هم کتل اوله پیرا نو تقریبا 42 سال عمر کې وفات شوی دی. ډیر کم عمر و انتهایی عالم تیر شوی کا
اثری نوم یې دی، اثری عبدالحی لکنوي. اوس اوس تېر شوی. ښه جي. او د هدایې متعلق خبره، تالیف هدایه صاحب د هدایې فرمایي زړه کې مې وه چې مختصر عباراتو سره څه کتاب ولیکم، فقهي احکام پکې ذکر کما. نو بس مختصر القدوری دا کوم کتاب موږ دویمه درجه کې پڑھاو، موږ یې افتا کې هم پڑھاو قدوری کا. ما تاسو ته مخکې ویلي بس یې باقاعده پوره ریکارډینګ راغلی دی قدوری. موږ 17 کتابه پڑھاو ریکارډ کړي، تقریبا 17 مجموعه. دغه 14 یو طرف ته کې او قدوری بل طرف ته کې. هغه 14 معلومه محنت نه کړې او نه دومره تفصیلا ویلي دي. مجموعه څومره چې قدوری ویلې ده، کم فقهي قواعد دي ټول هم پکې الحمدلله. ټول خو باندې خو بهرحال کوشش هم کړی چې څومره فقهي قواعد یې پکې ذکر شي، څومره جدید مسائل وي او کم جدید مباحث فقهاو نن سبا ذکر کړي دي. نو کوشش هم کړی هغه ریکارډینګ کې ذکر کړي. تاسو یو درس واورئ به ته اندازه ولګي. بهرحال مختصر القدوری ډېر اهم کتاب دی، وای دا مې مخې ته رالی. نو اړه کې مې راله هم په دې معنی کار کومه. هغه وخت کې جامع صغیر ډېر مشهور کتاب، اوس هم مشهور دی، د امام محمد رحم الله کتاب دی فقهي. نو بس دواړه مې را یو کړه چونکې هغه برکتي کتاب دی، نو ډېر برکتي کتاب. نو ترتیب مې ولا د جامع صغیر ورکو. هدایه کې چې کوم ترتیب دی دا د قدوری نه دی، دا د جامع صغیر ترتیب دی، دا ابوابو. تاسو په خبره پوهېږئ. نور خبر خصوصیاتو کې کوو. صاحب د هدایې مختصر القدوری او د جامع صغیر مسائل ذکر کوي، خپل تشریح ورسره کوي، قواعد دلایل پکې ذکر کوي. نو ما داسې وکړه یو کتاب مې تیار کړلو مختصر غونډه کې، بدایة المبتدی په نوم باندې. به مې د هغې شرح وکړله کفایة المنتهی په نوم باندې. هغه شرح ډېره اوږده وه، علما فرمایي سجلدو کې وه. نو د مختصر القدوری او د جامع صغیر د مسایلو نه اول کتاب تیار شو، بدایة المبتدی. به د هغې شرح وکړله کفایة المنتهی. به یې تلخیص وکړلو، راغونډې کړله چې دا خو ډېره اوږده ده، راغونډې کړو. نو هغې نه هدایه جوړه شوه. مانا ځینې مسایل ځینې دلایل وغیره ته کم کړه، هدایه دې جوړه شوه. هدایه چې لیکله دا وایي 573 هجري وه، 573 او د چهارشنبې ورځ وه، بود ورځ. شروع مې وکړله په 14 کالو کې دا کتاب تیار شو. 14 کالو کې صاحب د هدایې شروع چې کړې وه د چهارشنبې بود په ورځ باندې کړې وه. اصل کې یو حدیث دی، ما من شیء بدیا یوم الاربعاء الا تم. کم شی چې د بود په ورځ باندې شروع شي الله یې تام کوي، پوره کوي. د حدیث کې علماو کلام کړی دی. امام صاحب هم طریقه کار دا و چې بود په ورځ باندې به د اهم شي شروع کوله رحمه الله. نو علماو په دې حدیث باندې کلام کړی. صاحب د هدایې پوره سند سره ذکر کړی دی. یو بل حدیث حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ دی، هغه فرمایي یوم الاربعاء چې دا د بود ورځ دا نحوست والا ورځ ده. مولا علی قری رحمه الله جواب کوي دا د کافرو دپاره ده، مسلمانانو دپاره د نحوست والا نه، د برکت والا ده. عبدالحی لکنوي رحمه الله د امام بخاری کوم احادیث ذکر کړي دي، کوم خبره بخاری کې کوم حدیث نه نقل کړي هغې کې دي چې مسجد فتح چې وکنه نبی علیہ السلام په کې د پیر منګل بود په ورځ باندې دعا کړې وه، او به ماسپښین او مازدیګر ترمنځ د بود په ورځ باندې دعا قبوله شوې وه. معلومیږي بود ورځ کې برکات دي. حضرت جابر فرمایي رضی الله تعالی عنہ ما ته به چې کله مشکل کار رالی د بود په ورځ باندې ماسپښین مازدیګر منځ کې به مې دعا کوله، دعا سم قبلیږي. او دعا خو عبادت دی، کوو به قبلېدلو سره زمونږ کار نشته، دا الله کار دی. حدیث کې راځي الدعاء هي العباده، دعا خو عبادت دی، دې کې خو عاجزي. بل حدیث کې راځي الدعاء مخ العباده، مغز عبادت دی. بل حدیث پاک کې راځي من لم يسأل الله يغضب عليه،
څوک چې سوال نه کوي دعا نه کوي الله به غوسه کېږي. یو بل حدیث کې راځي د الله پاک په نظم باندې مکرم شی چې دی که نه عزتمن شی دعا کول دی. تاسو پوهېږئ یا ډایرک الله قبلوي او یا څه مصیبت درنه ختموي یا آخرت ته خزانه کوي، نو دعا کول ډېر ضروري دی. ښه حدیث پاک کې راځي قضا چې ده د الله فیصله یو شی نشي لري کولی مگر دعا یې لري کوي. لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر. او عمر کې زیادت د نیکی راولي. که څوک وایي چې عمر مې بابرکت وي زیات وي، بس نیکی به کې د خلکو سره ښېګړې به کې سره عمر کې برکت پیدا کېږي. تاسو به خبرو پوهېږئ. بهرحال د بد په ورځ باندې ماسپښین مازدیګر ترمنځ دعا الله پاک اسم قبلوي، دغه وخت کې ښه قبلوي. ځان دپاره، ملګرو دپاره، مور او پلار دپاره، خپل خپلوانو دپاره، خصوصا استادانو دپاره د دنیا او د آخرت د کامیابینو دعاګانې غواړئ. یا الله دنیا او آخرت کامیاب کړي. دنیا کامیاب بدای د الله پاک د احکامو موافق تېره شي، د الله پاک د رضا موافق تېره شي. آخرت کې کامیابي الله پاک د عذاب نه بچ کړي، جنت له بوزي. دا ډېره لویه دعا ده. ښه ای الله د دنیا او آخرت کامیابی ورته ورنصیب. هغه حدیث پاک کې راځي مشکات کې باب دی باب الدعا. دعا چې څوک بل لغواړي که نه اسم د غیب دعا الله قبلوي. فرشتې پې امین وایي ورته وایي ولک مثل څنګه چې هغه دپاره دعا کې څه چې غواړي دغه دی الله تا ته هم درکړي. زمونږ دعا به یا قبلېږي یا به نه قبلېږي، فرشتو خو به هر حال قبلېږي. نو بل له دعا کول حقیقت کې فرشتو باندې ځان له دعا کول دي. تاسو په خبره پوهېږئ که نه؟ دغه سوچ به کوئ ورته. بهرحال مخکې راځئ صاحب د هدایه کې احادیث ذکر کړي دي. ښه خلکو حاسدینو بې رد کړی چې دا حدیث صحیح احادیث نه دي ذکر کړي، داسې الفاظ نشته دی د حدیثو. یاد ساتئ صاحب د هدایه کله باقاعده الفاظ ذکر کوي هدایه کې د حدیث والا، او کله مفهوم ذکر کوي. لکه موږ اجماع چې اوس تش مفهومات د حدیث ویل، پښتو کې مې صاحب د هدایه مفهوم حدیث ذکر کوي، عربی کې ذکر کوي. نو علماء په د هدایه په احادیثو باندې کار کړی دی دغه خلکو د رد دپاره. نو هغې کې یو کتاب دی العنایه ستاسو حاشیه باندې هدایه کې بمعرفت احادیث الهدایه مصنف امام محی الدین عبدالقادر ابن محمد القرشی المصری د هدایه د احادیث تخریج یې کړی دی. هدایه کې کوم احادیث ذکر دي هغه چا نقل کړي دي، سند یې سره کوم کتاب کې ذکر دی هغې ټول ایستلي دي. صحیح دي که صحیح نه دي، کمې درجې والا حدیث دی، پوره کار یې کړی. دویم الکفایه فی معرفت حدیث الهدایه شیخ علاءالدین، او دریم نصب الرایه ده لاحادیث الهدایه شیخ جمال الدین ابن عبدالله ابن یوسف الزیلعی. امام زیلعی تبیین الحقائق د کنز شرح ده او ډېره معتبره شرح ده. ښه فتاو کې لوی مرتبه لري، بحر الرائق هم لوی مرتبه لري، همدغه شان تبیین هم لوی مرتبه لري د امام زیلعی. نور کتابونه هم لیکلي. بیا د صاحب د هدایت خصوصیات دي، دا به توجه سره اورئ، ځان به پرې پوهه کوئ. اشرف الهدایه کې ذکر دی. ښه نو صاحب د هدایت خصوصیات دي او موږ له به انشاءالله راځي بار بار اشارې به ورته کوو. تقریبا 100 ته رسېدلي ذکر کړي دي. په هغې کې اول خصوصیت صاحب د هدایت چې کله قال رضی الله عنه ذکر کړي نو خپل ځان یې مراد وي. قال رضی الله عنه نه مراد زما د رایې ده. چا ویلي صاحب د هدایت خپل قال عبد الضعیف لیکلی ځان دپاره، او بیا شاګردانو قال رضی الله عنه ته جوړ کړی. یو دویم صاحب د هدایت طریقه کار دا دی، توجه جی د درې واړو امامانو بلکې د امام ظفر رحم الله رایم ذکر کوي په مسله کې. امام صاحب دا رایې ده، امام ابو یوسف رحم الله دا ده، د امام محمد رحم الله دا ده، د امام ظفر رحم الله دا ده. دا ټول ذکر کوي. داغه په نس چې کومه راجح رایې وي د هغې ټولو کې اخره کې دلیل ذکر کوي، هغې کې د نورو جوابونه هم کوي.
نو د چا دلیل چې اخیره کې ذکر کو د هدایي مولا بنس باندې وا هما غرای راجح وي دلیل یادوګه اول به د امام صاحب مسله رای ذکر کړي به مثلا د امام یوسف صاحب رای امام محمد رحم الله امام جعفر رحم الله د څه به ذکر کړي او چې به کله دلیل بیانې مثلا د امام صاحب رای او تراجح کاری نو داغه دلیل اخیره کې ذکر کړي دای طریقې کار دی په دې خو پوه شو دای دویم خصوصیت شو دریم صاحب د هدایي شکل قال مشایخنا وی نو علما د ما وراء النهر ترنه مراد وی کا قال مشایخنا نه بڅوک مراد وی علما د ما وراء النهر یعنی د بخارا او د سمرقند علما به مراد وی په دې باندې به کله خبره وکم ما وراء النهر دا افغانستان کوم بونډری ده تقریبا تاجکستان ازبکستان د غوسره او سین منځ کې تللی دی څوک دغه ځای څوک هغه طرفونه والا نشته دی بهرحال یو سین دی ښه بونډري ده نو د هغې نه چې خو ما وراء النهر به ورته ویلو او کله چې فی دیارنا ووایي نو د ما وراء النهر علما ترېنه مراد وي دا یې څلورم خصوصیت شو پنځم کم آیات چې یو پیر ذکر کړی دوباره لند مسله راشي او ما آیات دلیل وي به آیات دوباره نه ذکر کوي به وی لما تلونا د وجه دا آیات نه چې کوم مخکې مونږ تلاوت کړی دی او کچري عقلی دلیل ذکر کړی دوباره په مسله متفرعه کوي نه به عقلی دلیل دوباره نه ذکر کوي بلکې څه وایي بما ذکرنا یا بما بیان لما بیاننا او که یو حدیث ذکر کړی دی یو مسلې د بارا دوباره بلې مسلې د بارا لند دغه حدیث ذکر کوي نو عام طور حدیث نه راوړي لما روینا وای د وجه دا روایت نه چې کوم مخکې مونږ بیان کړی تاسو پیږئ کنه څو شو پنځه شپږم صاحب د هدايام تور داسې کوي چې یو بیره مسله ذکر کی قدرې مسله ده یا د جامع صغیر مسله ده نو دلیل کی آیات راوړي یو ورپسې دویمه پیر عقلي دلیل هم ذکر کوي حالانکه مونږه نور الانوار قیاس کې ویلي ستاسو ذهن کې وایي اسامي کې ویلو چې کوم ځای کې نس وارد وي کنه نس هلته به قیاس نه کوو مقیس کې به د خپل نس نه وارد قیاس په شرایطو کې ویلو ځکه چې هلته نشته قیاس به څه لګي لکه اعتراض هم خلکو نقل کړی صاحب د هدایي ولې داسې کوي مثلا نس نه باقاعده ثابت دی قرآن حدیث نه به مغه قیاس کوي عقلي دلیل راوړي تاسو خبره نه پیږئ دا ولې داسې کوي موږ هلته جواب کې ویلي صاحب د هدایي مقصد دی دو مقصد یې کېدلی شي یو دا که دا حدیث یا قرآن پکې نه هم وی که نه عقلي طور هم مثلا دغه شان وه دویم دا چې د مسلې دپاره خو دلیل آیات راوړو یا حدیث راوړو خو د دې مسلې نه علاوه په دې آیات حدیث باندې نورې مسلې ثابتېږي که نه هغې دپاره د آیات او حدیث کې علت پکار دی چې روباسي چې نورې مسلې ورسره ثابتې شي نو عقلي دلیل چې صاحب د هدایي ذکر کوي دې دپاره چې د دغه آیات او د دغه یا حدیث دغه علت معلوم شي او د علت کوم دی کې موجودېږي چې نور مسایل هم د دغه آیات موافق جوړېږي تاسو پوهېږئ که نه اصل کې علت ورله بیانوي څو شو نه به یېروئ ښه شپږ اووم نمبر صاحب د هدایي کله کله عقلي دلیل په دې الفاظو باندې ذکر کوي الفقه فيه کذا وایي فقه په دې کې دا د معنا عقلي دلیل په دې مسله کې پلان کې دی نه رسئ څو شو و اتم کله کله یو پیر عقلي دلیل ذکر کی دوباره به عقلي دلیل ذکر کوي دا دوباره ولی ذکر کوي دوباره عقلي دلیل شي کنه او ما غني بدلی دا اصل کې لم ذکر کوي دا ول دلیل لپاره علت ور ل بیانې دا ول دلیل دغه مسلې لپاره خشوع خود دغه دلیل علت پلان کې دی دوباره بل دلیل راوړي څو شو اته شو نهم نمبر صاحب د هدایي کله داسې کوي مدعا ذکر کی بے دلیل هم ذکر کی مثلا ذکر کی دلیل هم ذکر کی او به مرسوي وهذا لان به خبر شروع کی نو دا څه کوي دا اصل کې
د مخکینی دلیل لم او علت بیانوي. الفاظ دیگر دسی وایا د دلیل انی نفس دلیل لمی ذکر کئی. ما څه ویل صاحب د هدایي کله مسله ذکر کی دعوا مدعا به څه کوي دلیل ذکر کی بیا غي نه پس وی وهذا لان مقصود په کې څه مقصود دای چې د دلیل انی نفس دلیل لمی ذکر کئی. دا خبره لګه واضح حقوق نه دلیل لمی چاته وي دلیل انی چاته وي نو ماته لګ متوجه شي. اصل کې حد اوسط کې چې د سی وایا د حد اوسط به وره داوی داوا کې موضوع او محمول دواړي لکه موږ منطقو کې دا مثال وایو العالم حادث دا سی وایو کنه د کې موضوع څوک دا العالم محمول څوک دی حادث رسي. نو په داوا او نتیجه کې چې څوک موضوع وي هغه ته اکبر ویل اصغر ویل کی او څوک چې محمول وي هغه ته اکبر ویل کیږي. دومره مسلې خو هم ذهن کې وي د داوی او د نتیجې موضوع ته اصغر او محمول ته اکبر. اصغر و د ځکه وي د اصل کې صغرا کی ذکرې او بل ته اکبر ځکه وي هغه اصل کې توسو ګوره العالم اصغر دی کنه به اور بسی حادث اکبر دی دلیل وورا لان العالم متغیر عالم چا کی ذکر شو صغرا کی وكل متغیر حادث دا کبرا دا دلته حادث چا کی ذکر شو کبرا کی ځکه او اکبر وي دا څه ده کنه. اوس راځي اصل کې بدی صغرا او کبرا کې مقصود دی چې اکبر ثابت شي اصغر لره اکبر ثابت شي حادثون ثابت شي عالم د پاره تسی کنه. نو کچره دا دلیل داسې دلیلو چې نفس الامر کې هم دلیلو د ثبوت اکبر اصغر د پاره او ذهن کې هم دلیلو دې ته لم ویل کېږي دلیل لمی ورته وایي نه پیږي به نتیجه کې محمول موضوع له ثابتولو د پاره دغه دلیل په ذهن کې هم دلیلو نفس الامر خارج کې هم دلیلو به ته کم دلیل وایي لمی او کچری ذهن کې او خارج کې نو به وتا انی وایي. نو کله چې صاحب د هدايه مسله ذکر کی دلیل ذکر کی به وهذا لان نفس اصل کې د دلیل انی د پاره دلیل لمی ذکر کړي اور درنه کو مخ کې زئی څو شو نه لسم صاحب د هدايه زی په زماني اصل وی اصل نو اصل د امام محمد رحم الله کتاب مبسوط مراد دیکھا حجی یو لسم صاحب د هدايه طرز او انداز د وختي مو ویل چاول د قدرت مسائل ذکر کړي او دغه نه پس اخیره کې به د جامع صغیر مسائل ذکر کړي. واجبہ کار دی قدرت مسائل اسانی جامع صغیر د واړو موږ نه ویلې بس بیاغه مسائل ګرانی الله بخیر کې نه ګرانی کا څو شو لشو یولس کنه دولسم المختصر چې کله ذکر کې المختصر دینه مراد مختصر القدری وی کا دیار لسم کله کله داسې کوي قدری مسله ذکر کې ډایرکټ ورپسې وي او فی الجامع الصغیر قدری مسله حالانکه قدری مسائل چالو وي مینس کې څه وي خپل د شرح په تور معنی وي او فی الجامع الصغیر دا ولی دې کسل کې اشاره دیتی چې د قدری مسله جمع صغیر مسله یو د الفاظ بدل دي عام طور د سکی ښه څو شو دیار لس څور لسم کله چې لفظ د قالو وي ندی کې اشاره وي چې د مسله کې د علماو اختلاف دی. پنځل لسم هذا الحديث محمول على كذا کله کله د سی عبارت راوړي دا محمول حدیث محمول له پلانکې معنی باندې نو حدیث کې د دوه دریو معنی احتمال وي زمونږ د حناب په نسبانی د حدیث کومه معنی ده او مقه معنی صاحب د هدايه ذکر کوي او الفاظ قشان راوړي الګا د حدیث معنی چې دا د حدیث سره په پلان کې معنی باندې حمل ده
موږ د حناف خلاف نه دي دا ان شاء الله رااله زه په ځای باندې راځي تاسو به خبره پوهیږئ یا او نحمله کلوي منګه د سي حملو څو شو انزلس شپاړسم کله چې عن فلان وي عن فلان نو په عن فلان کې مثلا عن محمد عن ابي يوسف عن الامام دسی وي نو دې کې دا غي ویرای ته اشاره چې د امام ندام نقل دي داغه ندام یو روایت دی مذهب نه دی چې کله مذهب ذکر کوي به عند وي عند محمد وز د امام محمد مذهب دی عند ابي يوسف وز د امام يوسف رحم الله مذهب دی تاسو په خبره پیږئ څو شو ولا سم صاحب د هدايه ام طور لفظ د اما چې راوړي کنه کله کله نو جواب کې فا نه راوړي نو دا د بعضې نحوې نو رایي د هغو د جواب کې فا راوړل ضروري نه ګڼي بس دا هم کله نه راوړي اتلسم اینی وسیلیه کې عام طور وهم ذکر وي و اینی کنه نو صاحب د هدایي کله کله دا و ذکر کوي نه بس ډایرکټ صرف ان وي خجی نور لسم یو مسله ذکر کې صاحب د هدایي دا اصل به ان شاء الله راشي ور پسې نظیرم ذکر کوي مثلا نکاح کې روان دی یو دم اجاري والا مسله به ذکر کوي نظیر پتا ور اجاري مسله شرط د شرکت مسله ذکر کوي رسوم مسله ذکر کوي به چې مخ کې زی نو دا نظیر چې کومه مسله د باب والا مسله چې نه یبلا هغه ته به اشاره بیری سره اشاره کوي ذالک او کوم چې خپل مسلې د باب والا هغه ته اشاره کوي په اسم اشاره قریبه باندې څو شو شرم صاحب د دې عام طور باندې بس سوال نه ذکر کوي ډایرکټ جواب ذکر کوي خپل معلومیږي چې دا پلان کې سوال نه جواب دی البته دوه درې ځینو کې دا سیکړي چې باقاعده سوال ذکر کړي هدايه بوي کې کتاب ادب القاضي کې دغه شن کتاب الغصب په یو مقاماتو کې باقاعده سوالم ذکر کړي دی الله پاک دې موږ او تاسو له دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي سبحانه به ان شاء الله باقاعده کتاب وایو